بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن صاحب سره ناست یو او هغوی سره د هغوی چې کوم د افغانستان د سفر یو پلان دی هغې باندې خبرې کوو. ډېره مننه تاسو وخت راکړی. نو اول خو به هغه یوه ساده غوندې اسانه پوښتنه چې سفر ستاسو په خواهش کېږي یا د اسلامي امارت یا طالبانو حکومت لخوا بلنه درکړل شوې؟ ګوره جي زما د هلته تلو خواهش دا یو فطري او طبیعي شی دی او د امارت اسلامي کامیابي او شلو کالو قربانیو نه پس د هغو فتوحات دا موږ دپاره هم ډېر د خوشحالۍ باعث و. د دوی په ما باندې حق و چې زه ورغلی وای او ما مبارکي ورکړې وای د دغو فتوحاتو باندې. خو بیا هم به هر حال د هېوادونو خپل ضرورتونه خپل مصلحتونه وي، نو موږ داسې اقدام نه کوو چې موږ هغې کې خپل خواهش خو پوره کوو، خو د چا د یو بل ملک معاملات هغې کې دا تاثر ورکول چې ګنې موږ هم تاسو سره په دې معاملاتو کې دخیل یو، نو موږ پوره خواهش و چې دوی په ازادۍ سره چې کومې ازادۍ دپاره دوی جنګ کاوه او په مکملې ازادۍ سره دوی د خپل افغانستان د استقلال او د استحکام دپاره لارې هموارې کړي، لارې برابرې کړي، زمینه همواره کړي. نو په دې حوالې سره موږ یقینا په دغسې سفر کې احتیاط کړی، لیکن بیا چې دا کله دا صورتحال لږ دا موضوعات داسې راغلل چې هغه د دواړو هېوادونو ترمنځ د تریخوالي باعث ګرځېده، نو په دې وخت کې بیا یقینا موږ هم دې ضرورت محسوس کړ. خو زه انتهایي شکرګزار یم د امارت اسلامي چې دوی پهل وکړ او دوی ما ته باقاعده دعوت راکړ. نو دا اردو کې ورته وایي که دونو طرف سے آگ برابر لګي وي. نو الحمدلله موږ په دې حوالې سره یو قسم احساسات لرو د خپل تعلق په وجه. تاسو خبره وکړه چې صورتحال او تریخوالی دا پیدا شو، نو د دې جواب نه خو زما دا لکه یو سوچ پیدا شو، ممکن تاسو اختلاف وکړئ چې تاسو د حکومت د استازي په حیث باندې بیا دی ځکه چې خو دغه موضوعاتو باندې خو د طالبانو د حکومت او د پاکستان تعلقات اړیکې خرابې شوي دي، نو آیا تاسو د خپلې ډلې لخوا ځئ یا د حکومت استازي یې؟ بظاهره خو د جمعیت علماء اسلام وغورځي، لیکن چونکې جمعیت علماء اسلام سفر خو د جمعیت په حواله باندې څه معنا نه لري، تر څو پورې چې موږ د پاکستان او د افغانستان د هېوادونو مفاد او مصالح مخته ونه ساتو. نو په دې حوالې سره ما پاکستاني چې کوم واکمن خلک دي هغوی سره رابطه وکړله، هغه هم په اعتماد کې واخیستل. وزارت خارجه د ملک حکمرانان، نو ټول حکومت ما سره په دې حوالې سره په رابطه کې ده او د هغو مشاورت پرون په وزارت خارجه کې دوی ما ته ټول هغه پاکستان چې څه موقف لري، څه دریځ لري، څه غوښتنه لري، هغه ټول تفاصیل چې کوم ما ته واضح کړل. دې نه معلومه دا شوه چې پاکستان زموږ د سفر ته اهمیت ورکوي. تاسو به لکه د دوی پیغام هغې ته وړئ که نه ستاسو خپل مخکې بیان کړي چې جمعیت علماء اسلام هغې سره موږ خپل هغه چې کوم دوی سره تعلق ده هغه تعلق په دې دواړو هېوادونو په خیر باندې استعمالو او په دې کې به موږ د حکومت چې کوم زموږ موقف ته یا د هغوی مجلسونو چې موږ څه اخذ کړي دي هغه یقینا ورته وړاندې کوو. یو موضوع چې کوم مولانا صاحب د تعلقاتو باندې ډېر منفي اغېزه سر کړې دی هغه د پاکستاني طالبانو موضوع ده، ځکه پاکستان کې تاسو خپل هم ذکر کوئ، تاسو باندې ستاسو په قافله باندې څو ورځې مخکې ډزې وشوې، ستاسو د او یو اتیاو په منځ کې ستاسو ملګرو له ژوند واخیستل شو، په باجوړ کې څو ورځې وړاندې په باجوړ کې بیا حمله وشوه، ستاسو په مرکزي ویان ترجمان باندې بلوچستان کې، نو حالات لکه ټیک نه دي. تاسو به دغه موضوع هم افغان طالبانو مشرانو سره د ټي ټي پي په هغې بحث کوئ؟ امکان لري چې ضمناً به دا موضوع مخې ته راځي، ولې چې به هر حال لکه څنګه موږ یو تعلق استعمالو د خیر دپاره، نو دوی هم خلکو سره یو تعلق خو شته که نه، نو موږ به دوی هم د هغه تعلق چې کوم د خیر دپاره د استعمالولو کوشش خو به کوو. ټیک. او کندهار ته ورځي ځکه چې اکثر مطلب دا یو سوچ دی په افغانستان کې مو په نور چې
د اصل فیصلو مرکز او مشران چې هلته دي نو هلته اراده شته د ورتلو؟ ظاهره خبره ده چې دوی باضابطه دعوتنامه خو د هغوی په اجازت باندې رالیږلې ده او اصل د هغې خو د هغوی مشر دی خامخا لکه مشر سره به ملاقات احتمال شته. او که اخري پوښتنه وکړو نو لکه مسله ډېره پیچلې ده د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ اوسنی حالت. نو تاسو مطمئن یې چې ستاسو سفر به داسې څه پایلې نتیجې ولري؟ ګوره دې تاسو د پښتنو معاشرې نه د هغو روایاتو نه خبر یې، دا په فریقین باندې ده. که هغوی یو ځل اراده او خواهشات دا وي چې مونږ خپل محبت او ورورولي بحال کړو نو بیا غر هم خاورې کېدی شي. او که زمونږ دغو نیتونو کې څه فرق راغی نو بیا وړوکې خاوره هم د غر ګډولی شي. دا د دواړو ملکونو په ارادو او په عزایمو باندې ده. ظاهري اشارات چې کوم مونږ ته دلته پاکستان نه میلاو شوي دي هغه هم دغه دي چې دا زمونږ هم دوره دا په ډېر اهمو مقاصدو باندې د هغو په حصول باندې تمامه شي او هغوی هم چې ما ته براہ راست دعوت راکړی ده نو د هغې هغو په نظر باندې هم د دغه اهمیت تاسو د اندازه لګولی شئ. چې بالکل اخیرنۍ پوښتنه په څو ثانیو کې یعنې سکندونو کې جواب راکړئ، ځکه چې نړۍ د طالبانو د حکومت په ځینې پالیسیو باندې خفه دي. هغه زموږ چې کوم دلته نه دیني عالمان تللي وو نو هغې ما خبرې کړې وه، د اسلامي تنظیمونو د هغې پلاوی وتللی و. آیا داسې امکان به وي چې تاسو د زنانو د تعلیم خبره هلته چې کوم هغه ټول دنیا ورته دا ځکه چې ستاسو دلته یو بل نظر دی که نه د تعلیم په اړه باندې، نو آیا دغه خپل نظر هغې سره شریک ګوره زه یو خبره واضحه کول غواړم. د زنانو په تعلیم باندې شریعت په حواله باندې هېڅ سوال نشته، لیکن هر ملک خپل داخلي معاملات د امن و امان په حواله، د تجارت، د معیشت، د تهذیب په حواله، یو معاشرتي اصلاحاتو په حواله دا هر ملک حق لري. ایران کې چې انقلاب راغلی نو هغو تعلیم سلسله څومره وخته پورې معطله او څومره پروپاګنډه د هغوی خلاف وکړه چې تعلیم یې بند کړی، تعلیم یې بند کړی، تعلیم یې بند کړی. نو دا افغانستان هم داسې نه ده چې څه په جمهوري عمل کې چې کومه تبدیلي راغلې ده، په شل کاله جنګ په نتیجه کې دا ټول تبدیلي راغلې ده. لهذا دا دنیا باندې څه سخته راغلې ده چې دوی هره خبره یکدم پورته کوي او سبا یې په دوی باندې مني. نه پورته کوي لږ هغوی پرېږدي دې خبرې ته چې ماحول برابر کړي، حالات سره برابر کړي. یقینا د امارت اسلامي له ډېرې زمانې نه چونکې په افغانستان کې یو کلیدي رول ده نو هغه هم په دې خبره باندې پوهېږي چې موږ دنیا سره چلو، موږ دنیا سره هم قدمه سفر کوو. نو دا شیونه په دغو ضرورتونو خو هغه پوهېږي که نه دي. موږ ته څه فکر ده چې زه به چې کوم ده په فلسطین باندې به په غزه باندې به بمباریانې کېږي او په دې کې به 22,000 بې ګناهه خلک او په هغې کې به 70% بچي او ښځې به وي او میندې وي او د هغو بمبارۍ کې هم چې انسان کشي ده، نسل کشي ده او یو جنګي جرم ده. په دغه ماحول کې هم خلک وایي چې افغانستان کې به چې جنګ سبق ونه وښایي. څه لږ خو د سوچ وکړي که نه انساني حقوقو خبره کوي نو په شبرغان کې انسانانو سره څه وکړل، په ګوانټانامو کې انسانانو سره څه وکړل، په باګرام کې چې کوم تایخانې په هغې کې خلکو سره څه کول، په بحري بیړو کې چې کوم خلکو سره څه کړي دي، په ابوغریب جیل کې خلکو سره څه کړي دي، دا ټول مظالم دا انساني حقوق نه. اوس په افغانستان کې چې هغه یو نظام سیټ کول غواړي او یو مرحلې ته دوی لا نه دي رسېدلي او وبرسي یو وخت نو دوی هغه نه مخکې چې کوم یو هاهو جوړه کړي چې لکه افغانستان کې انساني حقوق او انساني حقوق. ما خلک چې یو ملک تاسو پرېږدئ خپل حالت باندې چې فطري او طبیعي سفر وکړي او بغیر د یو فشار نه دوی خپل سفر په مخ باندې وساتي. دا ټولې معاملې باندې دوی هم پوهېږي، داسې خو نه چې دوی نه پوهېږي. ډېره مننه د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل احمد صاحب خبرې کولې. زموږ د خواهش او د پوښتنو باوجود چې مولانا صاحب کله ځي افغانستان ته نو جواب یې رانه کړ. خو بهرحال داسې مولانا صاحب ویلي چې راتلونکې هفته کې ممکن ده چې دوی سفر وکړي. خیر خان به اجازه ولري. الله په امان.